د الله دا اراده وه چې مقابله ساده شي او میدان ګرم شي او د حق او د باطل فوج په دې میدان کې یو بل سره برسر پیکار شي او باطل هار شي او حق وګټي. الله دا غوښتله، حق سے شوه. لیحق الحق دې لپاره چې ظاهر شي حق، چې هغه د الله دین دی او د الله تعالی نظام دی. ویبطل الباطل او ختم شي باطل او بېخکني وشي د باطل. ولو کرہ المجرمون، اگر که د دین غلبه او د باطل زوال اگر چې بد ګڼي به مجرمان. او دا په هره زمانه کې دقسې ده چې یو ځای کې د دین لږه غوندې غلبه ښکاره کېږي، تمام فاجران هلته متفق کېږي، تمام فاجران په یو طرف کې ودرېږي. د دنیا تمام باطل قوتونه د حق دپاره نور نن په دنیا کې برسر پیکار دي. چې چېرته د حق اواز اوچتېږي، تمام کفار کاغه دهریان کفار دي او کاغه صلیبیان کفار دي او کاغه بت پرست کافران دي، ټول یو ټریله ده، یو جته ده. الکفر ملت واحده. دا زمونږ د عقایدو کتابونو کې لیکلي دي چې کفار ټول یوه ډله ده، دې کې ستا دوست نشي کېدی. که دا به درته صدام غوړولی په څه طریقه به قبضه کوي، ځکه به تا ته د یارانې لاس را وړاندې کړی. نور یارانې د کافر به سي او د هغه به یارانه سي، او کافر به سي او د هغه دوستي به سي.